الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم. تیر آیتون مبارکو کی اللہ رب العزت د هغه خلکو ذکر فرمایلی او کم خلک چې شیطان دوکه کړي وو د خپلو بعضو ګناهونو په وجه باندې، لیکن بیا هم الله رب العزت هغوی ته د هغه خپل بېلارې کېدو الله رب العزت هغه ګناه معاف کړله. اوس دې آیتونو مبارکو کې الله رب العزت د هغې خلکو ذکر فرمایلی دی کم خلک چې کافران شوي دي او د هغه نورو مسلمانانو یا د هغه خپلو خلکو متعلق چې کمې خبرې کوي، که چېرې دوی د غزا له نه وی وتې یا دوی مسافرۍ له نه وی وتې نو دوی به نه مړه کېدل نه به قتلېدل. حالانکه په دې آیت مبارکه کې مؤمنان منع کړل د مشابهت له کفارو سره په اعتقاد د فاسده د دوی کې چې هغوی به حق د ورونو کې چې په جنگونو یا په سفرونو کې به مړه شول ویل به که چېرې دوی له مونږ سره په کورونو کې ناست وې نو دا مرګ به ورته نه را رسېدلی. نو الله پاک په دوی باندې رد وکړو چې مرګ او ژوند دا د الله په لاس کې دی او د الله په اراده کې دی، او بیا یې وفرمایل چې قتلېدل یا په لار د الله کې مړه کېدل یوه لویه وسیله ده د پاره د موندلو د مرتبو او د رحمت د الله پاک چې دا قسمت والو ته الله رب العزت ملاوي. نو د هغې خبرو رد الله رب العزت دې آیت مبارکو کې کړی دی. یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی دی، لا تکونو مکیږئ تاسو کالذین په شان د هغه کسانو کفرو چې کافر شوي دي، وقالو او وایي دوی لاخوانهم په حق درونو خپلو کې اذا ضربو په هغه وخت کې فی الارض چې و دوی په مسافرۍ کې، یعنی په هغه وخت کې چې دوی په مسافرۍ کې وو په ځمکه کې، او کانو عزا او یا و دوی په غذا کوونکي، لو کانو کچرې وی دوی عندنا ما ماتو زمونږ سره نو نه به مړه شوي دوی وما قتلو او نه به قتل کړی شوي وو، لیجعل الله دپاره د دې چې وګرځوي الله تعالی ذلک حسرة دا ګمان او ارمان فی قلوبهم په زړونو د دوی کې، والله او الله تعالی چې دی یحیي ژوندي کول کوي ویمیت او مړه کول کوي، والله او الله تعالی چې دی بما تعملون بصیر په هغه څیز باندې لیدونکی دی چې کم دا خلک کوي. یعنی الله ته د دې ټولو خبرو معلومات دي چې کم خلک څه کار کوي الله ته معلومه ده. الله کې د دې خلکو دا عقیده وه که چېرې دوی د خپلو کورونو نه وی وتلی نو دوی به نه وجل کېدل او نه به چې کوم دی مړه کېدل، نه به دوی له مرګ راتلو. حالانکې دا ټولې خبرې چې کوم دی دا فوق ما فوق الاسباب دي او د دې اختیار صرف د الله سره دی، په بندګانو کې هیچا سره دی اختیار نشته.
ولئن قتلتم او که قتل کړی شوی تاسو فی سبیل الله په لار د الله کې او متم یا مړ شئ لمغفرتون نو خامخا بخانه ده من الله د طرف د الله نه ورحمت او مهربانی نه خیر مما بهتر الله هغه سيزونو نه یجمعون چې جمع کوي تاسو یعنی په لار د الله کې یعنی جهاد کې او متم یا په خپل مړ شي په خپل فرش په رضا د الله تعالی کې نو هر وخت چې دا کار د دوی سره وشي نو دا د دوی د بخشش او د رحمت د ډیره غوره ده له هغې ماله چې جمع کوي دوی یعنی د هغې نه الله ته غوره او بهتره ده چې دوی د الله په لار کې چې کوم دی قتل کړی شي یا ووژلی شي د هغې نه الله ته غوره او بهتره ده چې دوی په خپلو کورونو کې دننه ناسي او مال جمع کوي او دارنګې چې کوم دی د دنیا زیب و زینت جمع کوي د هغې نه الله رب العزت د دوی دپاره د الله په لار کې د مرګ غوره او بهتر ګرځولی دی ولئن متم او خامخا مړه شوي تاسو او قتلتم یا وجلی شوي لإلی الله او خامخا الله تابا تحشرون را جمع کړی شي تاسو یعنی کچری تاسو ووجلی شئ یا مړه کړی شئ په دې دواړو صورتونو کې به چې کوم دی تاسو الله ته را جمع کړئ او الله به تاسو چې کوم دی را جمع کوي فبما رحمت من الله په سبب د مهربانۍ چې په تاسو باندې شوی او من الله لا الله طرفه لنت لهم نو نرم شویته دوی ته ولو كنت او کویته فظا بدخویا غلیظا او سخت قلب غلیظ القلب د سخت زړه خاوند لنفذوا نخامخا تار پتار شوی به یعنی بیل شوی به من حولک دا صحابه چې غیر چا پیر دستانه فاعف عنهم پس عفو کړه دوی ته واستغفر لهم او بخنو غواړتی دوی د پاره وشاورهم او مصلحت کوت د دوی سره فی الامر په هر یو کار کې فاذا عزمت پس هر کله په هغه وخت کې چې قص وکې ته فتوکل نو توکل کوه علی الله په لوی الله باندې ان الله چې بېشک الله تعالی چې دی یحب المتوکلین خوښوي توکل کوونکي عالمانو په دې خبره کې اختلاف دی چې په دې کې چې څه فایده ده په حکم کولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې مشوره کوه د دوی سره ځکه چې د ده خو عقل هم له هر چا نه کامل و او د ده فکر هم ډیر زیات برابر و د هر چا نه تیز و او په ده باندې به وحی راتلله او اطاعت د ده هم په هر چا باندې فرض و نو د دې مصلحت کولو سره څه حاجت و نو ویلی دي مقاتل او قتاده رضی الله تعالی عنه چې الله پاک دته حکم په مصلحت سره وکړو د محض د پاره د خوشحالۍ د زړونو د مؤمنانو او ویلی دي حسن رضی الله تعالی عنه چې الله تعالی خو په دې عالم و چې دغه خو مشورې ته هیڅ حاجت نشته لیکن الله تعالی اراده وکړه چې نور عالم په د پسې په دې کار کې اقتدا وکړي ځکه د حکم د مشورې کولو سره ورکو چې ته د خپلو صحابو سره چې کوم دی مصلحت کوه مشورو سره کوه او دارنګې فتوکل علی الله کې علماء لیکلي دي چې دې آیت مبارکه کې علما فرمایي چې هر کله تاسو یو کار باندې قصد وکړئ نو توکل په الله باندې کوئ او په خپل مصلحت باندې مغروره کیږئ لدین معلومه شوه چې توکل دې ته نشي ویلی چې تدبیر هم تر څو تر کړی شي او که نه وي نو امر به بشاور سره راغلی بلکې توکل دا دی چې رعایت د اسبابو ظاهر دی وشي پس له هغې نه او اعتماد کلی په الله باندې وشي یعنی مطلب د دې دا دی چې تاسو په هر حال کې چې کوم دی د الله رب العزت باندې توکل کوئ او الله رب العزت داسې توکل والا انسانان چې کوم دی خوښوي ان ینصرکم الله که مدد وکړئ له تاسو سره
الله فلا غالبا پس نشته هیڅ غالب لکم پتاسو باندې و ان یغزلکم او کو یریږئ تاسو فمن ذا الذی پس څوک دی هغه څوک چې مدد به وکړي ینصرکم یعنی مدد به وکړي له تاسو من بعد پس له الله د دې مدد نه وعلى الله او په خدای باندې فلیتوکل المؤمنون پس توکل دی وکړي مؤمنان خلق وما كان لنبي او نخی هیڅ پیغمبر لرا ان یغل چې خیانت بکوي ومن یغلل او هر چا چې خیانت وکړو یأتی بما غل یوم القیامه نورا بشی دې سرا داغي په خیانت چې کړي وي په ورځ د قیامت باندې ثم توفى او پورا باور کړی شي کل نفس هر یو نفس لرا ما هغه څه کسبت چې عمل د کړی وي وهم لا یظلمون او په د باندې به هیڅ قسمه ظلم نه کیږي علماء لیکلي دي اکرمه او مقسم او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کړی شوی دی چې دا آیت کریمه نازل شوی دی په شان داغه سور صادر کې چې په ورځ د بدر کې ورکشیو د مال غنیمت نه بعضو خلق ویل چې دا صادر اغست دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن الله رب العزت دا وی دا خبر د رد لپاره چې کوم دی د آیتونو راولې غلا چې وما کان لنبی ان یغل او نخی هیڅ پیغمبر لرا چې هغه خیانت وکي او دارنګي ویلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هر څوک چې مونږ کې یو عمل باندې مقرر کړی شي یعنی لجمع کول د زکات یا په یو بل کار یا په دارنګي پدې کې چې کوم دی خیانت وکړي نو دې براشي په ورځ د قیامت هغه سیز به په غاړه کې چې کوم دی الله رب العزت اچولې او دې به دا غسیز سره چې کوم دی د قیامت په ورځ باندې حاضر شي افمن اتبع او پس هغه څوک چې تابعداري کوي رضوان الله د رضا د الله تعالی کمم با نو دې پشان د هغه چا دی بسخط من الله چې واپس راشي په غضب سره لا الله ومأواهم النار او کمم با بسخط من الله نو دې پشان د هغه چا دی چې بیر تراشي په غضب سره لا الله نا ومأواهم جهنم او زید د دوزخ ته وبئس المصير او ډیر بد زید د ورتلو هم درجاتنا او شته دې تابعداري کول والد لپاره مرتبه عند الله پنيز د الله باندې والله تعالی چې دې بصیر لیدون کې دې بما په هغه سباندي يعملون چې کوي تاسو یعنی الله په هر حال کې په هر ځای کې چې کوم دې تاسو په هر عمل کې چې کوم دې تاسو سره موجود دي او د تابعداري کول ول لپاره الله رب العزت لوی مرتبه کې خو دي او الله تاسو په هر یو کار باندې کوم دې عالم دي او تاسو اینی علیم بذات الصدور دي او بصیر بما يعملون دي یعنی تاسو چې څه کوي هغه الله ته معلومه ده که ښه کوي که بد کوي که خیانت کوي او که دارنګي چې کوم دې باغی کې خپل فریضه ادا کوي دا ټول خبرې چې کوم دې الله تخکار دي او الله رب العزت په د دې حساب کتاب چې کوم دې بیا تاسو نه اخلي الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللهم لك الحمد كما انت اهل وصلي على محمد كما انت اهل وافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين